د مکې مکرمه مشرکان رالل شان نزول سره نو د دوړو جهانو سردار مبارک ته وی دا ته چې کوم رب یاده نو د دې رب دا صفات خو راته لګ بیان کا دا جوړ د سن دی د چا نه پیدا دی او د چا زوی دی د چا نه پیدا دی رب العالمین دا سورت اخلاص نازل کړ او پدې کې د الله پاک صفاتونه دي قل او ایت ای پیغمبر هو دغه الله چې دا مشرکان تپوس کوي نو قل هو الله احد دغه الله یو دی یکتا شریک نه لري نه په ذات کې شریک لري نه په افعالو کې شریک لري او نه په صفاتو کې الله پاک شریک لري الله سره شریک نشته الله الصمد الله پاک بے نیاز دی صمد چاته وي چې چاته محتاج نه ټول خلق ورته محتاج وي رونو ټول خلق چاته محتاج دي الله تا هر انسان الله ته محتاج دی کاغه ولی دی کاغه ګناګار دی او کاغه پیغمبر دی ټول مخلوق الله ته محتاج او الله پاک چاته محتاج نه دی لم یلد بچی یوم ندی راوړي ولم یولد او راوړل شوی هم ندی عیسایانو بوی عیسی ابن الله عیسی علیه السلام د الله پاک زوی دی یهودیانو بوی عزیر ابن الله عزیر علیه السلام د الله زوی دی او د مکه مکرمه بعض مشرکانو بوی الملائکه بنات الله فرشتي د الله پاک لونه دي الله لونه ثابتول الله لزامن ثابتول نو لم یلد ولم یولد فاغ خلق باندې مراد او شو چې الله نه د چا نه پیدا دی او نه د الله نه څوک پیدا دی دا تاسو چې څوک یادوي نو دا د الله بچی نه دی بعضی عیسایانو بوي چې عیسی علیه السلام دا پخپل الله دی نو پاغوی باندې مراد شو چې الله د چا نه پیدا نه دی او عیسی علیه السلام خود بیبی مریم نه پیدا دی ولم يكن له كفوا احد الله سره برابر او الله سره همسر نشتا ذات کیوم شریک نه لري په صفات او په افعال کیوم الله پاک شریک نه لري نو د مکه مشرکانو تاسو کو چې د رب صفات را ته بیان کا نو پدې کې د الخشتا الله صفاتونه ذکر شوی